الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. قابل احترام قائدین جماعت اسلامی او د تحصیل ثمرباغ ماهانه تربیتی اجتماع کې حاضرو ډیرو زیاتو د تحریک او د اسلام ملګرو، د نشست کې چې ما ته کوم موضوع حواله شوې ده نو هغه فریضه اقامت دین ده. دا فریضه اقامت دین د لفظ معنی دا ده چې د دین قیام یو فرض دی. د اسلام او د دین نفاذ او داغي قیام دا د مسلمانانو ذمہ داری ده. او د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې او یا په قبر کې چې د کوم خبرو تپوسونه کیږي نو باغې کې د دین د قیام خبره موجود ده. صفا الفاظ باندې لکه څنګه چې احادیثو کې راغلي دي او دا د قبر د احادیثو تواتر ته رسیدلي دي او دا زمونږ د عقیدې حصہ ده چې په قبر کې عذاب هم دی او په قبر کې خوشحالي هم ده او په قبر کې به سوال او جواب کیږي، نکیر منکر برازي. د نکیر او د منکر چې کوم درې سوالات او جوابات دي نو پاغي کې اول تپوس بکیږي چې تا خپل رب او خالق پیژندل او کنو پیژندل، مر ربک، او دویم تپوس به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت په باره کې کیږي چې من نبی یوگا پیغمبر دې څوک، او دریم تپوس هغه دا دی چې ما دین وکا، دین دې څه توایو، دین ستا دین سو. دلته کې د دین معنا دا چې تا د کم نظام لاندې ژوند تیر کړو، ستا د ورځې شپې د کم نظام لاندې تیرېدلې، ستا د ورځې شپې څنګه سبا کېدلې. په دې وجه باندې دا یو ډېره لویه یو غلط فهمي دي مسلمانانو د لاحق شوی ده او ډېر پوه خلک دی، پوه خلک، عام خلک دا خبرې نشي کولی. چې کله مولانا مودودی رحمت الله علیه په 26 اگست 1941 کې د جماعت اسلامی کله د قیام اعلان وکړو، جماعت اسلامی کله جوړ شوله نو ډیرو خلکو دا اعتراضونه کول چې د یو نوی تنظیم څه ضرورت دی. په هغه زمانه کې د دیوبند تحریک شروع و، په هغه زمانه کې د بریل تحریک شروع و، په هغه زمانه کې د تبلیغی جماعت دا شروع و. نو دا یو سوال کېدو چې مولانا مودودی رحمت الله علیه په هندوستان کې د جماعت اسلامی په نوم باندې یو نوی تنظیم ولې جوړ کو. د مولانا مودودی رحمت الله علیه جواب هم داو چې د جماعت اسلامی چې کم قیام د کم مقصد د پاره شوی دی او چې مونږ وایو د جماعت اسلامی نسب العین څه دی. د جماعت اسلامی نسب العین هم دا دی چې عملا اقامت دین، کله چې مونږ د جماعت اسلامی د رکنیت فارم کله ډکو، گوشواره کله ډکو کو او پاغي باندې کله مونږ دسخط کو نو پاغي کې دا خبره دنه پرتوي چې زما د فارم د ډکولو مقصد د جماعت اسلامی سره زما د اپیلیشن او زما د الحاق او زما د ربط مقصد عملا اقامت دین دی. زما کار بداوی چې زو په دې وطن کې د دین قیام کار کوما، اقامت دین، او حقیقتا به زما مقصد وی فلاح اخروی، رضای الهی او فلاح اخروی. دا یو دومره عظیم مقصد دی چې دا مقصد د ډېرو خلکو نه هیر دی حقیقت کې وره. زه موږ د پاره خدا د سعادت خبره ده او زمنګ د پاره دا د خوشحالي مقام دی چې زمنګ نسب العین موږ ته واضح دی چې زمنګ د ژوند څه مقصد دی. دا به عام خلکو ته خو پته نه چې د هغوی د ژوند څه مقصد دی، خو د جماعت اسلامي د کارکونو او د جماعت اسلامي د رکن
او د جماعت اسلامی د ذمہ دار دغه د ژوند مقصد معلوم دی چې زمونږ مقصد په دې دنیا کې عملا اقامت دین دی چې موږ په دې دنیا کې او په دې وطن کې موږ به دین قائم او دین ان شاء الله په دین باندې خبره کوم چې دین څه دی ویل کیږي او حقیقتا زمونږ مقصد بداوي چې زمونږ نه الله خوشاله شي رضای الهی او فلاح اخروی چې حقیقت کې موږ په قیامت کې کامیاب شو او دا کامیابی مقصود او مطلوب ده څنګه چې قران کریم کې راغلي دي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور چې کوم سړی د جهنم د اور نه بچو او جهنم ته د جهنم دتلو نه بچو جنت ته ور داخل کړل شو نو دا سړی کامیاب دی زمنګ د جماعت اسلامی سره د قیام مقصد دا دی چې موږ په دې دنیا کې د اقامت دین کمکار چې کو نو په دې باندې به د ځان نه الله خوشاله او د الله رب العالمین د خوشاله ولو په نتیجه کې به منګه د قیامت کامیابی غواړو چې هغه د جهنم نه پناه ده او جنت ته راتلو ارزو د بنیادی تر دا زمونږ د ژوند مقصد دی او په حدیثو کې بیا موږ ته دا طریقه راښودلې شوې ده بخاری شریف کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د ورځې 3 ځل دا دعا کوي چې اللهم انی اسألک الجنة واستعیذ بک من النار اللهم انی اسألک الجنة واستعیذ بک من النار اللهم انی اسألک الجنة واستعیذ بک من النار د دې پښتو کې دا معنا ده چې الله زستانه ستا جنت غواړم او استاد جهنم نه پناه غواړم څوک چې د ورځې 3 ځل دا دعا کوي نو دا جنت الله ته درخواست وکړي الله تعالی چې زید نه 3 ځل غوښتل مولا ورکا مسلم شریف الفاظ داسې دي صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی امام مسلم رحمه الله چې کوم حدیث راوړی دی داغي الفاظ داري چې الله رب العالمین ته جګل جنت درخواست وکړي چې 3 ځله زستانه غوښتلم نو مولا ورکا نو الله رب العالمین ورته ته گواشه چې ته علماء ورکړلې او دویم نمبر جهنم الله ته درخواست وکړي چې الله تعالی چې زمانه 3 ځل فنا غوښتل او زید عمر بدی شمه نو الله تعالی دې سوکه چې زمانه دې انسان له بنا ورکا الله رب العالمین جهنم ته وجره دې خبري گواشه چې ما دې انسان لستانه پنا ورکړه ان شاء الله تعالی د سار او ماقام د دعاګانی بوایو او دا زما سره تازه کوي اللهم انی اسالک الجنه واستعيذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واستعيذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واستعيذ بك من النار چې زمونږ یو عملن کار د اقامت دین دی او زمونږ روحاني چې کوم رشتہ د هغه د الله تعالی سره هغه تړلې شي دا زمونږ د ژوند مقصد دی عزتمندو د جماعت اسلامی د قیام اصل مقصد هم دا دی زه د مولانا مودودی رحمه الله چې کوم فکر دی نجم الله سے بیگا زما د یو وضاحت او د تفسیری حواله ورغړل زه پاغي باندې خبره وکوم یعنی ډیر خلک دا تپوس کوي کنه چې تاسو سیاسي خلک یې څنګه چې عام خلک ووټ غواړي تاسو ووټ غواړي عام خلک الیکشن کوي تاسو الیکشن کوي عام خلک چې څنګه ژوند تیری داسې ژوند تاسو هم تیروي نو تاسو اخر څه امتیاز دی چې تاسو وایي چې منګه چې کم تحریک چت کړی دی دا ټولو تحریکونو د پاسه دی زمنګ سره بس دلیل ډېر خلک زمنګ نه تاسو کوي کنه موږ څه غواړو موږ څه کوو عزتمندو د مولانا مودودی رحمه الله داغه تحریک او داغه د فکر پشا چې څومره لټریچر موجود دی مولانا مودودی رحمه الله څومره مهنت کړی دی خبرې د بار څومره مهنت کړی دی نو د دې فکر نمخ کې د مهنت یو خبره ده کومه وړاندې نجم الله صاحب داسې سګیلې ملیم د دې ملګرو نو وکړه دي نو زه د کار د اهمیت په خاطر باندې زه تاسو یو خبره واقع د مولانا مودودی رحمت الله علیه بیانوم تاسو کچا د تذکرہ سید مودودی کتاب کې تاسو لیدلې چې رتا 3 جلد کې دا څه غټ کتاب دی د بلو کلر کې دا دغه کور دی 3 جلد دی او پاکي د مولانا مودودی رحمت الله علیه د تحریک او د جماعت د اسلاف او د جماعت اسلامی د کابیرونو دا ټول جون پاغي کې لیکل شوی دی په دې تذکرہ سید مودودی رحمه الله کې د یو عالم تذکرہ شوی دا او دا غنوم دی جان محمد بټو صاحب رحمت الله علیه چې دا د سند د کراچۍ د سند او دا د جماعت اسلامی په هغه کارګونانو کې دی او په هغه مشرانو کې دی چې دا د خط اول خلق دی د ابتدایي زمانه خلق دی جان محمد بټو صاحب په خپل تاثرات لیکلي زنګ جماعت اسلامی ته څنګه رالما جماعت اسلامی ته زما راتل څنګه وشول یو ډېر عجیب خبره کړله او حقیقت دا دی چې ما کله دا واقع کله غتل په ما باندې خو زما دا غونی داسې زیګ زیګ کو دا وختې په ما باندې ودرول د دین دا کار کول لا څومره آسان دی خو د دې د پاره لږ ظلم پکار دی او دارنګې
د هغې دپاره لږ عزم هم پکار دی چې سړی عزم وکړي. جان محمد بټو صاحب رحمه الله فرمایي وایي زه چې کله فارغ شوم هغه تعلق د دیوبند مکتبي فکر سره دیوبندي عالم دیوبندي عالم. وایي کله چې زه فارغ شوم نو ما ویل چاره زه به څه کومه؟ ویل ما ویل چې زما د ټول نه اول په ما باندې د خپلې علاقې حق دی نو زه به د کلي علاقې ته به درس کوم. نو ما د ماسوتن د مازه نه وروستو په جومات کې درس قرآن شروع. اول به خپل محلې خلک راتلل، د هغې نه وروستو بیا د نورو محلو، او بیا زما د درس دا چې کوم دا دایره و دا ډېره زیاته وسیع شو، ډېر لرې لاړله. کله چې زما د درس دا دایره وسیع شوله نو ویل یو ورځې یو څو هلکان راغلل، هلکان نوجوانان کچ کچ هلکان دي، وړې وړې ګیرې دي. دا خلک چې ورته وایي که نه چې دا د جماعتیانو ګیرې دي او دا خو د شریعت مطابق هم نه دي او دا خو لویشت هم نه دي رسېدلي او دا خو بوټي ته هم نه دي رسېدلي. دا کم خلک چې دا تعنی جماعت اسلامي دي کارکنانو له ورکوي او د هغې حوصلې خرابوي. او کله کله بعضې ملګري حوصله وبیلي و چې دا خو رښتیا زموږ دا کار ټیک ماته نه ښکاره کېږي. داسې کچو کچو ګیرو والا واړه واړه خلک د منافقت نه پاک سوچه فکر والا خلک یو څو هلکان رالل او زما سره ربط داسې جوړ کړي زه ربط حیران کړی یم. زه تاسو دا ربط تاسو ربط څنګه هلئ؟ ویل زما سره د درس نه پس میلاو شو. ویل ما ته یې ویل چې مولانا صاحب و ډېر ښکلی درس تاسو کوئ، ډېر مزیدار درس کوئ تاسو. ستاسو په دې درس کې د وحدت او د اعتدال خبرې پکې دي، په دې کې فرقواریت نشته دی، په دې کې مسلک پرستی نشته دی، په دې کې مذهب پرستی نشته دی، په دې کې قام پرستی نشته دی، ډېر ښکلی درس کوئ. ویل په دې کې یو هلک پکې ویلو چې تاسو کم درس کوئ زمونږ سره په کور کې د چا څه کتابونه پراته دي که نه، هغه کتابونو خبر او ستا خبر بالکل یو شانتې ده. دې ته ربط وایي. شیخ الحدیث دی ګورې خام سړی نه دی. ما تا ته خو د سمرباغ په بازار کې یو کس ته دعوت ورکول هم ګرانې چې دا به څنګه کوم. شیخ الحدیث او شیخ القرآن چې 8 کاله هغه په مدرسه کې قرآن او حدیث ویلی دي، بیا نورو خلکو ته وایي د سکول او د کالج هلکان چې د 18 او د 19 سال هلکان دي دا راغلل او دې شیخ الحدیث ته دعوت ورکوي. په کومه طریقه باندې ورکوي؟ نو طریقې دا ده چې ته چې کم درس کې نو دا خبرې او زمونږ سره څه کتابونه دي د هغې خبرې بالکل یو شانتې دي. ویل ما ورته ویل چې دا کتابونه د چا دي؟ ویل چې بس د چا کتابونه خو ډېر مزیدار دي. ویل ما چې تاسو مال راوړئ. ویل چې ما له کتابونه راکړل، ما چې د هغې د مخامخ د ټایټل ته وکتل د هغه چا نوم پې و چې کم نوم زما په ټولو خلکو کې بدي شو، په ما باندې بد لګېدو، په هغې لیکلی ابوالاعلی مودودي دا نوم یې پې لیکلی و. ویل ما ډېر غصه راغلله چې د مودودي کتابونه ماله راکوي، څنګه چې نن سبا بعضې مدرسو والا او د بعضې مولیان تیلرجیک دي، په خپله خو نه ګوري، خو چې بل څوک هم دا کتاب په لاس کې راوالي ورته دا کتاب چېرته ونه ګورې؟ هلکه ولې دا کتاب مه ګوره، دا کتاب چې تا وکتو نو دا په تا په ځان هغه تا په ځان مین کړي وګوره، ته بیا دا خپل کار به پرېږدي، عقیده به دې خرابه کړي چېرته. نو ویل دا ما باندې دا کتاب خو ډېر بد ولګېدو، خو بیا مې دې کتابونه واغېستل چې کچ کچ هلکان دي، خو کور یې ویسه په المارۍ کې پراته دي، ستا نه څه خوري؟ کتابونه مې په المارۍ کې کېښودل. دا د جان محمد بټو صاحب خبره ده، زمونږ خبره نه ده. ویل بیا چې زه لاړم نو په دې المارۍ کې دا کتابونه پراته وو، نو ما یو ورځ راواغېستل چې ویې ګوره چې څه پکې دې سړي لیکلي دي. ویل هغه چې ما د مولانا مودودي رحمه الله کتاب کولا کو یو صفحه مې وکتله، بیا مې بله صفحه وکتله، بیا مې بله صفحه وکتله. ویل زه د هغې سړي چې د چا دشمنو ما د هغه د زلفو اسیر جوړ شوم زه بیا. او ویل د هغې نه وروستو ما د خپل درس مکمل منهج بدل کو او د مولانا مودودي رحمه الله چې کم سوچ او کم فکر او په هغه سوچ او په هغه فکر باندې ما درس قرآن ورکول شروع کړل. او دا هلکان ورو ورو ما ته رانږدې شو او دومره ما ته رانږدې شو چې ما په خپله باندې ویل چې د دې مقام امیر څوک دی چې زه ورسره میلاو شم او زه د دې جماعت رکن جوړ شم، په کومه طریقه باندې جوړ شم. زه بیا مې د مقامي جماعت د امیر تپوس کو چې زه ورسره میلاوېږم. نو هغه مقامي جماعت والا ما ته وویل چې ستا دومره شوق دی، نو مولانا مودودي رحمه الله د ګردي بیمار دی او د سن په دوره باندې دی، او موږ ته ویلي دي چې زه به د سن دورې نه درځم، خو تاسو مال یو ریسټ هاوس بک کړئ چې په هغې کې نور خلک زما سره کیني پاسې نه، زه به خپله مطالعه کوم او د یو حکیم سره به تاسو مال خبره وکړئ، د هغې زموږ د علاقې یو حکیم و د هغه نه علاج کوئ. علاج ویل من د هغه حکیم سره خبره وکړله، وایي هغه ویل چې د ده په علاج باندې به میاشت راځي، نو هلته د هغه علاج به کېږي او مولانا مودودي رحمه الله به خپله تنظیمي دوره م وکړي. وی ویل چې ته داسې وکړه ته به هلته راشې او ته به د مولانا مودودي سره میلاو شي. زما دپاره خوشحالي وه چې ما خو سره په جماعت کې داخلېدل غوښتل و، مولانا مودودي رحمه الله په خپله را روان دی. په دې کې مولانا مودودي رحمه الله راغی سن ته، او دا نن چې کوم پروګرام دی دا باران دی او دا ګړ ګوړ دی او دا جک جک دی او دا زلزل دی. وی کله چې مولانا مودودي رحمه الله راغی ویل ریسټ هاوس له موږ بک کړی دی او موږ ډېر لوی ښه استقبال کړی دی. هغه وی باران راغی، جک جک راغی، دا ټول انتظامات را له ګډوډ کړل. ویل موږ ډېر پریشان وو
چې مولانا مودودي رحمه الله راغی او دا حالات داسې ګډ وډ دي او باران دی او خټې دي او د سن دیهات خو تاسو ته معلوم دي چې هلته خو ګرځېدل ډېر ګران کار دی بلکې کله چې باران 2-3 ورځې نه واوړي هلته کې سړی بیا ګرځېدی نه شي. ویل په دې دوران کې کله چې باران د هر څه خراب کړل نو د هغې نه وروستو داسې وشوله چې موږ دا ملګري ولګېدل او د دې پروګرام بحالي کله کوله ویل ډېر ناوخته شو مولانا ناست دی او موږ دا معذرتونه ورته کوو. ویل په دې کې ډېر زیات ناوخته شو ډېر زیات ناوخته. ویل په دې دوران کې یو ملګری بل ته و چې څه ټایم به یې د شپې دا خو ډېر ناوخته نه دی. ویل کله چې دا بحالي وشوله نو یو ملګري د بل نه تپوس وکړو چې څه ټایم دی. نو ویل مولانا مودودي رحمه الله ناست و چې د شپې 3 بجې دي. ویل په دې دوران کې نه ګړۍ شته دی په دې دوران کې مولانا ګړۍ ته نه دي کتلي موبایل نشته دی چې هغې ته وګوري وایي چې 3 بجې دي د شپې 3 بجې داسې به وکتل وایي چې 3 بجې دي. ویل موږ چې کله ګړۍ وکتل ټیک دا 3 بجې وې د شپې. ویل موږ تپوس وکړو اوس دلته کې خلک وو چې داسې بزرګي نه وه داسې د هوا الوتل نه و چې مولانا ته داسې پته ولګېدله. ویل تپوس یې وکړو چې مولانا صاحب تا څنګه دا 3 بجې ویلې. وایي مولانا مودودي رحمه الله ویلو چې ما کله تفهیم القرآن لیکو تفهیم القرآن د قرآن کریم دا تفسیر دا 6 جلد دا می په 30 سال او 4 میاشتو کې لیکلی دی. 13 کاله او 4 میاشتې د تفهیم القرآن په تصنیف او تالیف لګېدلي دي. ویل په دې 30 سال کې ما د شپې خوب نه دی کړی. 30 سال کې ما د شپې خوب نه دی کړی. ما ته پته ده چې د شپې کم ستوري په کم ټیم باندې راخیږي. په 10 بجې باندې کم ستوري راخیږي په 11 بجې باندې کم راخیږي په 12 باندې کم راخیږي په 1 بجې باندې کم راخیږي. ویل ما چې وکتل نو ما ته ښکاره شوله چې دا ستوري په 3 بجې باندې راخیږي. نو په دې وجه باندې ما تاسو وایي چې دا په 3 د شپې 3 بجې دي. عزتمندو داسې قسمه مولانا مودودي رحمه الله چې دا کم تحریک جوړ کړی د هغې په شا د مولانا مودودي رحمه الله د شپې خوبونه پرېښودل د شپې عبادتونه دغه مطالعې بچیانو خبرې مه کوئ. په دې وجه باندې د مولانا مودودي رحمه الله یو لور ده د همیرا مودودي هغه د پلار په باره کې یو خبره کړې تاثرات یې ویلي دي. وی بابا جان مولانا مودودي رحمه الله یادوي ویل بابا جان چې کله اخر عمر شو نو ویل ډېر لوی تکلیف ورده. چاته یو پیر تپوس هم کړی چې کله به دا فتوې متوې ډېرې ولګېدلې دا د کوپر فتوا او دا د زلالت فتوا او دا د پسخ فتوا دا قسمه قسم فتوې ته کله ولګېدې وی چاته تپوس وکړو چې مولانا صاحب د دې فتوو په تا باندې اثر نه کېږي ته خو هېڅ چا جواب نه کوې دا قسمه قسم کتابونه لیکلی کېږي دا قسمه قسم فتوې لګي او ته د هېڅ چا جواب نه کوې نو په تا باندې د دې فتوو اثر نه کېږي. ویل مولانا مودودي رحمه الله وی چې ته زما د صحت ته نه ګورې دا صحت مې وچ کلک شو دا بیماري راته لګي دا د صبر او د برداشت د وجې زما په بدن باندې اثر کېږي مسلسل بیمار یم. مولانا مودودي رحمت الله علیه هغه وی د شپې د کله چې د عمر اخرې ورځې دي نو تکلیف وته بیا د ګردې تکلیف 3 اپریشنې د ګردې کړي دي او په دې بیماري کې بیا وفات شوی هم دی. مولانا مودودي رحمت الله علیه دغه اخر وخت کې بیا ویل چې داسې وخت چې زما سترګو به خوب غوښتو ما به له خوب نه ورکو زما دماغو به آرام غوښتو ما به له آرام نه ورکو زما د وجود او زما د اډوکو به آرام غوښتو ما له آرام نه ورکو. اوس زه دا سترګې وده کول غواړم دا وده کېږي نه. زه دا خپل دماغ له آرام ورکول غواړم دا آرام نه کوي. زه د خپل وجود له راحت او آرام ورکول غواړم زما وجود اډو خوب نه ورځي. وایي زه پوهېږم چې زما اندامونه زما اعضا زما نه انتقام اخلي زما نه بدل اخلي داسې تکلیف دی ماته. دا مولانا مودودي رحمه الله ویل. په دې وجه باندې عزتمندو د مولانا مودودي رحمه الله علیه د هغه چې کوم تحریک دی د هغې په شا باندې د مولانا مودودي رحمة الله علیه ژوند د مولانا اوقات د مولانا سوچ او فکر د اقامت دین دپاره د هغه د بېخوبیانې دا ما او تا ته چې کوم تحریک پاتې دی کوم تحریک دا د ډېر قربانو نه پس دا تحریک ما او تا ته پاتې شوی دا کوم فکر دی. راځئ چې موږ د مولانا مودودي رحمه الله دا فکر یاد کو. عام علماء کرام مختلف تنظیمونو والا تپوس کوي چې ستاسو د دعوت او ستاسو د فکر څه امتیاز دی. زموږ د فکر 3 خبرې دي 3 د مولانا مودودي رحمة الله علیه د فکر 3 خبرې موږ 3 کارونه غواړو. زموږ د فکر اوله خبر د اقامت دین. اقامت دین مقصد دا دی چې موږ په دې پاکستان کې د دین قیام غواړو. د دین قیام موږ غواړو چې په دې پاکستان کې د اسلامي شریعتي موږ غواړو چې په دې پاکستان کې د اسلامي نظامي موږ غواړو چې په دې پاکستان په سیول کوډ کې په سیشن کوډ کې په هائی کوډ کې په سپریم کوډ کې په دې کې د قرآن او سنت مطابق فیصلې وشي. بس ان الحکم الا لله. دا د جماعت اسلامي د قیام اوله نقطه د اقامت دین. دا عظیم مقصد دی خو بدقسمتي دا ده چې دا عظیم مقصد زمونږ د سترګو نه بالکل پناه دی. موږ چاته ویل هم نه دی. ما یو څو کاله وړاندې تقریبا داسې 15-16 کاله وشو د اجنزو د تحصیل دغسې اجتماع وه ماسپښین و نو زه تلی وم وله ما لې موضوع را کړې وه د جماعت اسلامي
د دعوت طریقې کار زمنګ دعوت په کومه طریقه باندې من خلکو لور کو دا زما موضوع په هغه کې نو ما چې کله تقریر کوونو کله څوک اجتماع راغلی کله څوک تماشې راغلی کله څوک په لار روان یو دا خبره اورم چې دا خبره ټیک دي کې غلطی دي څوک د تراس په نیت باندې اوري څوک په صحیح طریقه باندې اوري نو کله چې ما دا تقریر ختم شو نو په دې کې یو کس د بار او هغه راغی د او د سونو په دې ځای کې زما سره میلاو شو ما سره سلام وکړو ما ته ویل چې صاحب مولانا صاحب زه خو ته پیژنم نو خو دومره دا چې زه په قومي وطن پارډۍ کې یم د افتاب خان په پارډۍ کې یم او زه اجتماع د جماعت اسلامي نیم راغلی ویل زه او د سماتې له راغلی وم د جماعت خوا ته ځای دی وستا د خبرې مو اورېدلې چې خیره باندې ولګېدل ویل دا اودس په دې ځای دا کوم ځای چې دی بلاک باندې کېناستلم او ستا د ټولې خبرې ما واورېدلې وی زه ستانه صرف یو تپوس کوم جواب راله راکړم او څه تپوس کې ویل تا چې دا کومې خبرې وکړلې حقیقت کې دې ته جماعت اسلامي وایي مېل همدقې ته جماعت اسلامي وایي دا زه چې کومې خبرې کوم چې دا اقامت دین دی وحدت د امت دی اعتدال مسلک دی دغه خبرې دا جماعت اسلامي دی او موږ دې خبرو ته خلک راغواړو ما ته ویل که دې ته جماعت اسلامي وي نن په جماعت اسلامي کې یم دا دعوت موږ ته چا نه در رسولی حقیقت هم دا دی عزتمندو موږ جماعت اسلامي خلکو ته دا ښودلی چې زموږ بي ام پي اے راځي زموږ بې مینۍ راځي موږ خلکو له خدمت کو ګور زموږ سره خدمت فاونډیشن دی یقینا زموږ سره خدمت فاونډیشن هم دی زموږ سره مختلف تنظیمونه دي زموږ سره خدمت دی زموږ سره کردار دی خو موږ دعوت چې ورکو نو دعوت بنیادي طور باندې د دریو خبرو ورکو یو اقامت دین چې موږ غواړو په دې وطن کې د دین قایم شي دغه مقصد زموږ دی البته که څوک تپوس کوي زموږ نه چېر د دین د قیام دپاره تاسو څه کړي دي الحمدلله جماعت اسلامي دا کردار خلکو ته ښودلی دی دا مختلف بحثونه کېږي دا سیاسي مولا دی او دا جمهوري مولا دی او تاسو په دې طریقه اسلام راوستل غواړئ دا قسمه قسم خلک اعتراضونه هم کوي زه یو خبره تاسو ته کومه خبره دا د عزتمندو چې دا څومره اعتراضات د جماعت اسلامي په نظم باندې کېږي ګوره یاد ساتئ به د خپل تنظیم باندې مکمل اطمینان وساتئ الحمدلله زمونږ چې کوم تنظیمي ساخت دی زمونږ چې کوم فکر دی زمونږ چې کوم عقیده ده زمونږ چې کوم دعوت دی داسې دعوت داسې فکر داسې عقیده داسې نظم و ضبط دا د هیچ چا سره نشته په دې وجه باندې د چا په اعتراض باندې خپل غوږ نه دي ګرول پکار په دې کوم طریقې کار که څوک اعتراض کوي وجه دا ده چې موږ د جماعت اسلامي کوم د ابتدایي زمانې نه یعنی کله چې پاکستان جوړ شو پاکستان چې کله جوړ شوی دی 1947 کې پاکستان چې کله جوړ شو یو خبر مشهور ده چې مولانا مودودی رحمه الله د جماعت د پاکستان د قیام مخالفت کړل خلک داسې خبره کوي چې مولانا مودودی رحمه الله علیه او که تاسو خیالو د مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب په اسمبلی کې یو خبره کړې وه د مسلم لیگ د خواجه آصف پسې راپاڅېدلی او دو طرف یې غور هم کړی چې تاسو د پاکستان د قیام مخالفت کړی هغه هم جواب ورکړی خو زه هم د خبره کول غواړم کله چې پاکستان جوړېدو او د قیام پاکستان خبره کېدله او د تقسیم هند فارموله کله توی کېدله چې منګه هندوستان تقسیمو په دې کې به پاکستان ځان له ویو هندوستان به ځان لي نو په هغه زمانه کې مولانا مودودی رحمه الله دا خبره کوله چې کوم خلک پاکستان جوړوي دغه خلکو تربیت پکار دی چې څه قسم پاکستان موږ جوړ کړو څه قسم پاکستان موږ جوړو او ویل مولانا مودودی رحمه الله علیه دا خبره کړې وه چې بالفرض که د پاکستان د جوړولو مقصد داسې وي چې موږ یوه خطه جدا کړو ځان له دا پنجاب او پاوخ کې به NWAP به ورته وایو صوبه سرحد چې ورته وایو شمال مشرقي مغربي صوبه دا NWAP دی او دا پنجاب دی او دا سند دی او دا بلوچستان دی او یا زمونږ بنگال دی مشرقي پاکستان دی که موږ صرف د ځمکې یو خطه جدا کول غواړو د دې ضرورت موږ ته نشته دی ځمکه یا جدا یا یو ځای داسې خبره نه ده او بالفرض که دا پاکستان د دې خبرې دپاره تاسو جوړوئ چې په دې کې د موږ اسلام نافظ کړو نو هله دا پاکستان جوړول بیا پکار دي په دې وجه باندې دا د ریکارډ خبره ده کله چې پاکستان جوړ شو نو په هغه وخت کې ریډیو لاهور به ورته وایي ریډیو پاکستان نه و ریډیو لاهور و په دې ریډیو لاهور باندې پاکستان چې جوړ شو په 1947 کې نو مولانا مودودی رحمت الله علیه په هغه وخت کې د اسلامي دستور مطالبه کړی و اسلامي دستور وایي چې پاکستان جوړ شو اوس به موږ په دې پاکستان کې اسلامي دستور جوړو چې د کوم دستور مطابق په پاکستان چلیږي آئینی پاکستان پکار دی د دې آئینی پاکستان د لپاره په ټول پاکستان کې جماعت اسلامي د مولانا مودودی رحمت الله علیه په قیادت کې 2 کاله تحریک چلولې 47 48 49 تقریبا 2.5 کاله تحریک در جماعت اسلامي کارکونانو پر وډونو باندې تیر کړی دی د خلکو تاسو په بازار کې څه کوي روډ هم بند کو جلسه هم وکړله مظاهرې هم وکړلې ډېر خلک زمونږ هم کله مایوسه چې یاره په دې باندې څه کېږي دا کوم تحریک چې 2 کاله په پاکستان کې وچلېدو 2 کاله او په هغه وخت کې بیا مولانا مودودی رحمت الله علیه په جیل کې و او مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه چې دا
د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث بنیادی طور باندې دارالعلوم دیوبند په زمانہ کې په دیوبند کې دوه فکره خلکو په دارالعلوم دیوبند کې هم دوه فکره خلکو یو ته به مدني فکر والا خلک ویل یو ته به عثماني فکر والا خلک ویل کوم چې د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله د فکر خلکو او د پاکستان د قیام خلافو هغه د متحده هندستان आवाज اوچت کړو او دوی مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله دغه د فکر خلکو او په دې وجبانی هغه د دارالعلوم نه خپشوي همو د مولانا شبیر احمد عثماني سیبو او پاغه کې بیا مکالمه الصدرین په نوم کتاب دی چې د مولیانو طالبانو ځان لوکو اندازه به رته بیا ولګي چې باقي عجیب کې تاثرات راغلي دي چې مولانا شبیر احمد عثماني سیب دارالعلوم پرې خو دو او دغه علماء سره کلک اختلاف وکړو چې موږ د پاکستان کلک حمایت کول غواړو اگر چې پاغه زمانہ کې په یو بل باندې فتوی لګولې دي وړي خطرناکي فتوی دي زموږ د فتوی وړي کمزوري دي چې مولانا مودودي گمراه دی او فاسق دی او فاجر دی دا وړي دي دا مکالمه الصدرین ورکوټي کتابچه ده دا چې تاسو ته وګورئ کنه بیا به تاسو اندازه وشي د مولیانو د فتوا چې دا فتوی اوري لګولې څه مقصد د پاره لګولې دي مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه بهرو او هغه د تحریک د پاکستان د تحریک او د دې مومنټم باقاعده حصہ وا او هغه اخر راولګیدل او د مولانا مودودی رحمه الله چې کم د آئین او د دستور کم مطالبه وي هغه مطالبه راوغسلې او دغه دستور ساز چې کوم کمیټي وا داغه نه پاس کړه او داغه په نتیجه کې الحمدلله قرارداد مقاصد جوړ شوی دی قرارداد مقاصد ابجیکټیو ریزولوشن چې ورته ویل کیږي قرارداد مقاصد څه شی دی راځي چې موږ تحریک کار کوو چې دا موږ پراناستر ګوبانی وکړو موږ د چا مخ کې شرمېږو نه زه خو الحمدلله کدار جماعت اسلامي اجتماع ده او کدار سیاسي خلکو اجتماع ده او کدا زما مخه در 15 شپږو فقه خلک ناس دي او که زما مخه ته په لکونو خلک ناس زو ته د دعوت بالکل برملا پیش کولې شمه هغه دا ده چې د پاکستان د ازادۍ نه ورستو چې قرارداد مقاصد په نوم باندې کم قرارداد پاشو نو پاغي کې وړمبي خبره ده چې په دې پاکستان کې به اقتدار اعلی حاکمیت اعلی دا به د الله رب العالمین د لپاره وي څه خلک داسې وایي کنه چې پاکستان کې تاسو په دې الیکشنو کې ساله دا تاسو جمهوریت کوي دا خو تاسو په ناشنا طریقه باندې او پښتو کې متلم خلک وي دا غول په امتیازو باندې ځلې داسې خلک وایي نو دا جمهوریت خو کفر دی او تاسو د کفر په طریقه باندې اسلام راوستل غواړي موږ هغه مولوی صاحب ته وایو چې صاحب تلک د سیوکا هغه یو ملګری ویل چې دوه کسان روړی باندې ناسو نو هغه یو کس نونه ډیره غټه کوله نونه غټو نونه وی کوله و یا بل ورته وی چې ګوره غټه نونه کې نونه ولې غټه کوي ته پر پیدا پاسه غټه ویل ته دسه کې ویل ته ویل ډوړی نو ته پر پیدا پاسه نه نه و هغه ته بل غلطی چې نونه هم د غټو ته پر دې په غټ راغستې دي زه دا خبره کوم چې کوم خلک دا اعتراض کوي نو هغه ته دا ویل پکار دي چې موږ جمهوریت ته چې کو پروایو په دی وجه ورته کو پروایو چې په جمهوریت کې حاکمیت دا د عوام دا د الله نه دی خبر ځان په یو غواړي وره کم چې موږ دیموکراسي وایو کم چې موږ جمهوریت وایو په جمهوریت کې او په دیموکراسي کې حاکمیت او اقتدار دا د چای دا د عوامو وي دا د عوامو یعنی عوام چې څو غواړي دغه شان حکومت چلولای شي د پاکستان چې کوم جمهوریت ته د ته کنټرول دیموکراسي وي کنټرول دیموکراسي دا کنټرول جمهوریت دی دا مغربي جمهوریت نه دی د اصطلاح صرف د جمهوریت دا پدې کې دا خبره لیکل دا چې د پاکستان کوم نظام دی پدې کې به حاکمیت اقتدار اعلی حکومت به د عوامو نه بلکې دا به د الله رب العالمین پدې باندې ستا کوم اعتراض پاتې دی یعنی کوم اعتراض پدې باندې سړی کولی شي طریقې کار سره سړی اختلاف کولی شي هغه په خپل ځای باندې کوي خو بنیادی کوم تصور دی هغه ټیک دی چې حاکمیت اعلی دا به د الله رب العالمین د لپاره یو خبره بل خبره پکې د مزه خبره وره په دې قرارداد مقاصد کې دویمه خبره ده چې په دې پاکستان کې به سپریم لا به قرآن و سنتي بالادست قانون دا دومره بهترین الفاظ دي چې په دې پاکستان کې به بالادست قانون او سپریم لا د قرآن و سنت وي په قرآن حدیث په فیصله کیږي دا دویمه نقطه ده درېمه خبره په دې کې دا لیکلې وه چې په دې پاکستان کې به د قرآن او د سنت خلاف قانون سازی به نه کیږي او کچا قانون سازی وکړه نو به فوراً به معطلی دا خبره دا په قرارداد مقاصد کې د دې خبرو د لپاره تحریک دا مولانا مودودی رحمت الله علیه د جماعت اسلامي کارکنانو د جماعت مشرانو په هغه زمانه کې پروډونو باندې مظاهره وکړلې جلسې وکړلې او د دې خبرو د لپاره او الحمدلله په دوه نیم کال کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله دغه نقطې راواغستلې دا مطالبه راواغستلې او په هغه وخت کې د پاکستان د لپاره په 1956 کې لومبي آئین جوړ شوی دی 47 کې پاکستان جوړ شو او په 56 کې لومبي آئین جوړ شو په 62 کې دویم آئین جوړ شوی دی په 73 کې دریم آئین جوړ شوی دی درې آئینونه پاکستان کې جوړ شوی دي د 56 د آئین د لپاره
چې اول کم ویل موږ دستور جوړو، دستور ساز کمیټي وه، ناغوی دا مطالبې واغستلې او دا د قرارداد مقاصد متن باقاعده جوړ شو چې پاکستان کې به حاکمیت د الله وي، سپریم لا به قرآن و سنتي او د قرآن و سنت خلاف قانون سازي به نه کېږي. دا محنت د جماعت اسلامي دی که نه؟ دا خلک ودره سیاسي مولیان دي، جمهوریت والا دي او دا داسې غواړي او دا داسې کوي. دغه خلک دی چې تاله د پاکستان په آئین کې او د پاکستان په دستور کې د الله د حاکمیت خبر نه باسلې ده. دا د مولانا مودودي رحمت الله علیه فکري پرزندانو دا کار کړی دی، فکري پرزندانو هغه کار یې کړی دی. عزتمندو، یعنی کومه خبره به زه کوم دا ډېر اوږد تاریخ دی او دا داسې په ګنټو دوه کې نه بیانېږي. او پاکستان کې خو چې کله څه ایشو راغلی دی، ایشو راغلی دی په کوم ټایم کې الحمدلله په هغې جماعت اسلامي ولاړ دی او کلکه خبرې په هغې باندې کړې ده. دا د امتناع قادیانیت اورډیننس کله چې غلام احمد قادیانی راولګېدو او هغه ځان ته پیغمبر ووایو، نبی علیه السلام یې منو، د رسول الله نبوت یې منو، نبی علیه السلام یې پیغمبر منو، نبی علیه السلام یې رسول الله منو، د الله نبی یې منو. خو دا خبره یې نه منله چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی، نه منله. ویل د رسول الله نه پس هم بل پیغمبر راتلی شي. دا خبره غلام احمد قادیانی کوله او د دې خلاف په ټول پاکستان کې تحریک شروع شو چې په هغې کې جماعت اسلامي وه، په هغې کې دیوبند و، په هغې کې بریلیانو، په هغې کې شیعګانو، په هغې د پاکستان د هرې طبقې سیاسي خلک، عوامي خلک ټولو. او دا لومبی موقع و چې د ټول پاکستان خلک ودرېدل، یو موټی شول او هغوی دا خبره کوله چې قادیانی کافر دی. یو خبره زه کوم تاسو ته، یو خبره، او دا د کمال خبره درته کومه چې د ختم نبوت تحریک دا د جماعت اسلامي نه دی. ګورئ په دې خبره ځان پوهول غواړي چې دا یوازې موږ نه دی کړی، که سړی وایي موږ کړی دی، موږ نه دی کړی. خو بل یو سیاسي تنظیم او مذهبي تنظیم هم دا خبره نشي کولی، دا کلیم نشي کولی چې دا کار موږ کړی دی، ځکه دا ټول پاکستان په شریکه باندې کړی دی. او کومه خبره چې مولانا مودودي کړی و، مولانا مودودي رحمت الله علیه، په هغه زمانه کې خلکو کتابونه ولیکل، شهادتونه به خلکو ورکړل، داسې زخیم زخیم کتابونه په دې ختم نبوت باندې ولیکلی شول. غټ غټ کتابونه خلکو لیکلي وو. مولانا شاهنوار کشمیری رحمه الله او دارنګه د ټول تحریک چې کم کنوینر او مرکزی هغه مولانا یوسف بنوري رحمه الله او کم چې په کراچۍ کې شیخ الحدیث او د دیوبندي عالمو شیعاګان په دې کې شامل وو. عجیب خبره پکې دا وه چې په هغه زمانه کې مولانا یې ورکوټ شان رساله ولیکله، قادیاني مسله په نوم باندې. خلکو هم کتابونه لیکلي، مولانا یو کتابچه ولیکله، ورکوټ کتابچه وه قادیاني مسله په نوم باندې. دا قادیاني مسله کتابچه کله مولانا ولیکو، میاں طفیل محمد مرحوم رحمه الله هغه به د خپل کتاب دا تصریحات چې دا کتاب دی، تاسو که چا کتلی لوی کتاب دی، نو په هغې کې دا واقع لیکلې ده چې 53 کې موږ د ماښام مونځ وکړو. نو په هغه وخت کې مولانا کوثر نیازي دا ټول خلک په هغه زمانه کې وو، مولانا مودودي رحمه الله رسه نور خلک وو. مولانا چې کله مونځ وکړو نو پولیس ولاړو، ماښام مونځ وشو، مولانا مودودي جمع موږ له راکړله، پولیس ولاړ دي. ویل چې په تاسو کې مولانا مودودي رحمه الله څوک دی؟ وایي موږ ورته چې مولانا صاحب ځان مه ښایوئ چې نه زه ورته ځان ښیم، زه یم مولانا مودودي زه یم. میاں طفیل څوک دی؟ ویل چې زه یم. مولانا کوثر نیازي څوک دی؟ پلان دی پلان دی. وایي هغې داسې وارن ګرفتاري وښودله چې مولانا مودودي رحمه الله د قادیانیانو خلاف کتاب لیکلی دی، قادیانی مسله کتابو. د دې په پاداش کې هغه پسې د جیل نه وارن ګرفتاري راغلی ده او ته به جیل ته زموږ له ګرفتاري راکړه. مولانا مودودي وله ګرفتاري ورکړله، مولانا مودودي جیل ته لاړو. د ایوب خان ګورنمنټ او کله چې په پوجي عدالت کې د مولانا مودودي رحمت الله علیه خلاف کله کیس وچلېدو او د عدالت د پوجي عدالت فیصله راغله چې مولانا دومره لوی جرم کړی دی چې دته و په دې کې پانسي اورولی کېږي په دې کتاب باندې. اسې سوچ وکړئ تاسو د مولانا د قلم دې زور ته ګوره، د مولانا په قلم کې چې کوم زور دی. یعنی خلکو داسې غټ غټ کتابونه لیکلي دي، په جلدونو جلدونو کتابونه خلکو لیکلي وو. او مولانا مودودي رحمت الله علیه داسې 50-60 صفحې ورکوټې رساله ولیکله، خو پانسیګار ته مولانا مودودي وختو نور خلک ونه ختل. دا ولې؟ دا بنیادي سوال دی که نه؟ په دې خبره ځان پوهول غواړي. د هغې بنیادي وجه دا وه چې مولانا مودودي رحمه الله په دې پوهېدو چې دا کوم وطن د پاکستان موږ جوړ کړی دی. څنګه چې مولانا مودودي رحمه الله خبره کوله چې که تاسو صرف ځان له داسې د ځمکې یو ټوکړه جدا کوئ نو د هغې ملګری زه نه یم. مولانا په دې حقیقت باندې پوهېدو چې کله د پاکستان په دې آئین کې د قرارداد مقاصد په شان تحریک شامل شو، متن کله شامل شو، نو مولانا مودودي رحمه الله پوهېدو چې دا یو ډېر لوی اچیومنټ موږ کړی دی. او دا خلک د قادیانیان چې کوم تحریک شروع شوی دی د دې ګورې سیاسي عزایم دي، سیاسي عزایم هغوی کار کول غواړي په دې پاکستان کې دننه موږ ته قادیاني ریاست جوړ کړي. او دا غلام احمد قادیانی د هغوی پرکټی دی، د هغوی راپرېښی دی فنډینګ ورته هغوی کې پیسې ول هغوی په شا باندې ورکوي. نو دا د هغوی کومه سیاسي جنډه وه دی یې راښکاره کړله. اول یې د ختم نبوت چې کوم شرعي مفهوم هغې بیان کو، د هغې دلایل یې بیان کړل او دا خبره یې وکړله چې کوم سړی دا نه مني چې رسول الله خاتم النبیین دا کافر دی
او دا غي نه رستو هغه د سیاسي عزایم راښکاره کړل خلکو ته چې ګوره د دې سیاسي عزایم دي هغوی دلته یو حکومت جوړول غواړي. دغه بنیادي مسله و چې مولانا مودود رحمت الله علیه ته د 500 سزا ورولې شوله او مولانا مودود رحمت الله علیه جیل ته لاړو. میا توفیق محمد رحمه الله د آزاد شو او مولانا مودود رحمه الله باندې د 500 حکم چې ورولې شو. انا عجیب منظر دی او زه اکثر ویم د خپل شاګردانو ته چې دا کم خلک فتوی لګوي نو دا غریبانان دی حقیقت نه دي خبر چې دی سیب څه کړی دي. مولانا مودود رحمه الله باندې چې کم سړی مسلط دی او دا جیل تر روان دی نو یو څو ورځې پس راغی کم کس چې په دې کمره باندې خاص مقرر و وایي هغه د مولانا خواله راغی یو څو هفتې پس ورته ویل چې ته خو ډېر ښه انسان یې او ستا خو ډېر ښکلي مزیدار شخصیت دی او عبادت ګزار یې او ډېر ښه انسان ما ته ښکاره شولې خو په دې خبره مې پوهه کړه چې ته ما ته خپل تعارف وکړه ته څوک یې او څه کول غواړې. وایي چې دا تپوس زما نه ولې کوې؟ ویل وجه دا ده چې کله ته جیل ته نه وې راغلی نو زه راوغوښتلی شم او ما ته وویلې شو چې ډېر خطرناک قیدي را روان دی او ډېر لوی باغي دی. دا چې کله د جیل ته راغی نو ته بیا دومره تنګ کړي که نه چې دا په دې خپل سوچ باندې مجبور کړي چې دا کومه خبره کول غواړي چې دا خبره پرېږدي دومره بیا ته تنګ کړي په دې خبره باندې. خو هغه وایي چې کله مولانا مودود رحمه الله راغی ویل ته چې ما ولیدلې او ستا د شخصیت مې کله ولیدو نو هغه عجیب غونې خبره ده مولانا مودود ته یې وویل چې داسې وکړه صاحب ته لږ بار کښېنه او زه دا ځای لږ صفا کوم نو ویل اول یې ویل داسې پنکه منکه پکې نشته دی او داسې ګرمه شګه وه او ګنده غونې ځای وی چې په دې کې به یې سملی ویل هغه راغی او بیا راواغېستلې او په دې باندې چړکاو وکړو او بیا څه کپړه مپړه په هغې باندې خوره کړل او د هغې نه پسې مولانا مودود رحمت الله راوستو ته په دې ځای کې ارام وکړو بیا یې ول بس خدمتونه کړي ډېر لوی خدمتونه یې ورله کړي دي. نو کله چې مولانا مودود رحمت الله علیه وفات کېدو نو ده بیا فانسي ورته کله واوروله نو هغه واقعه لیکلې ده ویل چې کله مولانا وفات کېدو په سبا چې کله یو سړی پانسي کېږي نو ټوله شپه هغه ناسي او چغې سورې وهي یو خوب ورنه ورځي سترګې راوتي ظاهره خبر دی سړی مري که نه چاته پته ولګي سبا ته مري څومره خیالي څومره ګران کار دی. ویل عجیبه خبره دا و چې کله مولانا مودود رحمت الله علیه په سبا باندې پانسي کېدو ویل ما ته یې وویل چار ماله یو لوټه اوبه راوړه. ویل ما اوبه راوړلې او داسې پې وکړو 2 رکعته مونځ یې وکړو سم لاستو او ډېر وختي سم لاستو وایي چې وختي پاسېږم او چې کله سم لاستو ویل داسې ډوب سم لاستو چې هغه په دې خوب کې خڼارې شروع کړو خراټې اخیستلې شروع کړل. ویل ما چې دا خو ډېر لیونی سړی خو دا دی چې کله یو سړی سبا مري هغه له خوب ورځي او دا ښه په ارام باندې سم لاستو او چې کله سارې د دې نور د راختو نه مخکې سړی پانسي کېږي ویل کله چې دا پانسي کوو نو ویل دلې چې کومې کپړې راوړي نو په هغه کپړو کې پرتوغاښ نه و ناړې پکې نه وه. مولانا تپوس وکړو چې تاسو د دې کپړو کې پرتوغاښ نشته تاسو پکې پرتوغاښ ولې نه دی اچولی؟ وی هغو له جواب ورکړو چې کوم سړي د پانسي واورولی شو نو هغه له موږ پرتوغاښ نه ورکوو. ویل چې ولې؟ وی چې عین ممکن دا چې د پانسۍ نه مخکې چېرته ځان زندي نه کي چېرته په دې وجه باندې موږ پرتوغاښ نه ورکو ورله. وی مولانا مودود رحمه الله پسې وخندل چې ساده سړیه ماله به الله تعالی د ختم نبوت په دې معامله کې د شهادت مرګ راکوي او زه په دې پرتوغاښ باندې ځان زندي کومه تاسو خو ډېر عجیب مخلوق یئ. او ویل هغه کپړې هغه قبول نه کړلې او چې کله سار مولانا را پاسېدو نو ویل تیار رټن درخواست اپلیکیشن لیکلی شوی د صدر پاکستان د مولانا به نه لیکلی شوی د مولانا مودود طرف نه یو درخواست لیکلی شوی د صدر پاکستان ته درهم درخواست در پاکستان په دې نظام کې شته دی چې کله یو سړی هغه ته د پانسۍ حکم ورولی شي نو صدر پاکستان ته دا اتارټي وي چې هغه بالفرض چاله استثناء ورکول غواړي استثناء ورکولی شي او چې هغه پې کله دستخط وکړي نو دا یو قسم د هغه ډیث سرټیفیکیټ ایشو کړي. نو مولانا مودود رحمه الله علیه وایي کاغذ راوړو چې په دې باندې ته دستخط وکړه. وایي چې زه یې ګورم چې په دې کې څه دي چې وکتو د مولانا د طرف نه خط لیکلی دی چې زه ابوالاعلی مودودي ما چې کوم کتاب لیکلی دی د هغې نه زه د براعت اعلان کومه او زه د رحم درخواست کومه حکومت پاکستان ته صدر پاکستان ته چې هغوی زما دا کم مرګ او د پانسۍ دا کوم حکم راولی دی چې دا مؤخر کړي. مولانا مودود رحمت الله علیه کاغذ ورګزارې کو په دې دستخط زه نه کومه. ویل چې ولې؟ یو خبر ورته وکړل الموت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. دا خبر مولانا مودود رحمه الله کړې وه. ویل د مرګ فیصلې په ځمکه نه کېږي دا په اسمان کې کېږي. که الله رب العالمین چېرته زما د مرګ فیصله کړي تاسو ټول خلک ما بچ کولی نه شئ او که الله رب العالمین زما د بچاو فیصله کړي تاسو ما وژلی نه شئ او هغه کاغذ یې واپس کو په هغې دستخط ونه کو او بیا عرب ملکونو په حکومت پاکستان باندې دباو راوستو او آخر مولانا مودود رحمه الله د هغه سزا په عمر قید کې بدل شوله چې دا به ټول عمر به قیدي او د هغه د پانسۍ حکم معطل شو او آخر مولانا مودود رحمه الله دغه مکمل د جیل نه او هغه عمر بر قید نه راووتو. مولانا هم دغه تحریک کار شروع کو. په دې وجه باندې عزتمندو د اقامت دین دپاره چې د مولانا مودود رحمه الله کوم سوچ فکر و نو د هغې دپاره مولانا ګوره قربانۍ ورکړې دي.
او د دې کار د پر د جماعت اسلامي او د مولانا مودودي رحمه الله او د اسلامي تحریک یو ډېر لوی قرباني ده هغه په شاید لوی تاریخ پروت دی لہذا د جماعت اسلامي په کار کې او د مولانا په فکر کې ډومبه خبرداري اقامتي دین ده اقامتي دین بلکې زه یو بل خبره وکم په دې کې دا نن سبا د حرمت رسول لا خبر څومره ګرمه ده حرمت رسول او دا د پاکستان په آئین کې دفعه 297 سی چې کومه دفعه ده 297 سی دا دفعه چې ده نو دا د ګستاخی رسول ده د ګستاخی رسول په پاکستان په آئین کې سزا ده چې کله څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کنزل وکي یا د رسول الله نه علاوه د بل پیغمبر پشان کې څوک ګستاخی وکي د رسول الله پشان کې ګستاخی وکي بیا ادب کلمې وي نازیبه الفاظ وي دا سړی واجب القتل دی او دا سړی بل لازمن وجل کېږي او دته به څوک ریلیف هم نه ورکوي دا زمونږ د شریعت په کتابونو کې دا مسله لیکلې شوې ده قاضي عیاض رحمه الله په اشفا کې دا مسله لیکلې ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب اصارم المسلول په هغه کې دا مسله موجود ده دا زمونږ کې څومره مفسرین دي څومره محدثین دي د علم الکلام ماهرین د ټولو دا مسله لیکلې ده چې شاتم رسول او ګستاخی رسول د دې باره کې لیکلي دي چې لا یستتابو د لا یستتابو دا معنا ده توبه به مسوګ نه قبلي یو سړی پیغمبر ته کنزل وکي او دا غین ورستو بیا راشي چې مان غلطی شوې ده زه موافق واړم زه توبه وباسم د دې باوجود بم داغه توبه نه قبليږي د الله سره معامله د الله چې سم کوي به وسره خو د پاکستان په آئین کې هم او دارنګي د شریعت په قانون کې هم دا سړی واجب القتل دی نن الحمدلله مونږ وایو د پاکستان په آئین کې دا مسله موجود ده دا مسله د دې لپاره مهنت چا کړی دی د دې لپاره مهنت جماعت اسلامي کړی دی دا د حرمت رسول چې کم قانون دی او کم قرارداد دی دا پاغه زمانہ کې چې کله د 1985 په اسمبلی کې مولانا گوهر رحمان رحمت الله علیه چې دا د قومي اسمبلی ممبرو د دیرنا د دې علاقې نه پاشه او د مشران ور لوټ ور کړو مولانا گوهر رحمان رحمه الله په اسمبلی کې پاسې دو او دا قرارداد مولانا گوهر رحمان رحمه الله پیش کړو چې کم سره پیغمبر ته کنزل وکي دا واجب القتل دی حکومت پاکستان او دا پارلیمنت په دې باندې قانون سازي وکړي وکړه چې مولانا خبر وکړه بل پاو کې د کراچۍ ممبر اسمبلی پاسې دو چې مولانا صاحب تا خبر وکړه او په دې باندې بیا سپیکر صاحب په دې باندې اجلاس راوغړي په دې ومنګه تیاری وکړو په دې باندې دلایل جمع کړو چې آیا دا سړی واجب القتل دی او کنه دی په دې دلایل ویلې شي وی مولانا په دې ځل باندې پاسې دو ویلو چې ما مسله بیان کړله په دې باندې د قران دلایل وېما د حدیث نه په دلایل وېما د اجماع امت نه په دلایل وېما او د قیاس نه په دلایل وېما زما دلایل واوري کستاسو سره د دې دلایلو پرد کې څه دلیل موجود زما د خبره جواب وکي او کستاسو جواب نه نو بیا ټول منبران راولګي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حرمت په ناموس باندې ننګ وکي او دا قانون پاس کړي کله چې مولانا د قران حدیث اجماع قیاس دلایل ویلو هیڅ اعتراض ونکو او په شریک باندې هغه راولګیدل او د پاکستان د اسمبلی نه دا قرارداد پاس کو دا د عین حصہ وګرځیدل چې ګستاخی رسول واجب القتل دا زمونږ تاریخ دی کوم څه غواړو موږ خلکو تاسو دین د پاره څه کړی دي جماعت اسلامي چې د دین د پاره کمکار کړی دی دا په شریک د ټولو مدرسو د ټولو تنظیمونو نه دی کړی دا سره جماعت اسلامي کړی دی دا زمونږ تاریخ د الحمدلله بلکې په دې اسمبلی کې په دې تیر اسمبلی کې چې دا د اهل بیت او د صحابه کرامو دا وی د عظمت دا بل عظمت اهل بیت او عظمت صحابه چې کوم بل دا چا پاس کړی دی دا د پاکستان په اسمبلی کې د جماعت اسلامي یو ممبر دی مولانا عبدالاکبر چترالی او اگر اولګي دعا په اسمبلی کې دا بل پیش کو او دا اغزنه پاشو الحمدلله دام د جماعت اسلامي بل دی چې د صحابه کرامو عظمت او د اهل بیت عظمت په موږ لازم دی او کچا ګستاخی وکړه چاو ته کنزل وکړه لس کاله باغه ته سزا ملوي جیل ته وزي د جماعت اسلامي بل دی یعنی کم ایشو دی چې باغه جماعت خبر نه کړي په دې وجبان اقامت دین کم تصور چې مولانا مودودی رحم الله پیش کړی دی یا جماعت اسلامي د اقامت دین کم خبره کوي داغه په شابه د جماعت اسلامي دا کردار موجود دی دا د جماعت اسلامي د فکر لومبه خبره ده په دې مزید خبره زنه کومه و د مینس کې امیر صاحب یو خبر وکړلو زما زین کې د دې وضاحت زکومه غدا ده کله چې مولانا مودودی رحمه الله جماعت اسلامي جوړ کو او بیا د هغه د فارا یو لټریچر پر هم کو د تفهیم القرآن په شکل کې او دارنګې د تفهیمات په شکل کې رسائل مسائل په شکل کې او یا د تنقیحات په شکل کې د تعلیمات په شکل کې او دارنګې د 103 نه زیاتو کتابونو په شکل کې لټریچر کله مولانا مودودی رحم الله پر هم کو د بدقسمتینا د پاکستان د مذهبي طبقونه مولانا مودودی رحم الله ټارګټ شو ځکه چې مولانا مودودی رحم الله کم کار یوازې کو هغه ډیرو خلکو نشو کولای نو په مولانا مودودی رحم الله باندې قسمه قسم پتوي ولګېدلې او زه دا خبر برملا کوم
د کراچۍ مولانا یوسف لودیانوی رحمت الله علیه موږ الحمدلله چې اختلاف کوو موږ د ادب سره کوو که زمونږ سره اختلاف هم دی موږ ته رحمت الله علیه وایو مولانا یوسف لودیانوی رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی دی احسن الفتاوی په نوم باندې لوی کتاب دی تقریبا دومره کتاب دی د څومره جلدونه دي 100 جلد دي 15 14 جلد کتاب دی په هغې کې چې کوم یو جلد دی دغه جلد نوم یې ښودلی دی مودودی اور تخریب اسلام مودودی اور تخریب اسلام چې مولانا مودودی رحم الله د اسلام تخریب کړی دی اسلام یې وران کړی دی په دې کتاب کې دا کتاب الحمدلله ما داسې لپس په لپس کتلی دی په یادو حوالې نه ورکوم چې ما ته چا ویلي دي ما سره شته الحمدلله یو عجیب خبره پکې دا کړې ده چې کم خلک په جماعت اسلامي کې دي نو او دا سړی عالم دی په ده پسې مونځ نه کېږي مونځ پسې مکروه تحریمي دی دا خبرې نوي نه دي ښه دا زړې خبرې دي دې نه یېرېږئ مه دویمه خبره په دې کې دا وه چې کم سړی د جماعت اسلامي ممبر دی او دا د مولانا مودودی رحم الله د فکر نه متاثر دی مطمئن دی نو دسه د مسلمان جنۍ نکاح نه کېږي او بالفرض که چېرته دا جنۍ ده نو مسلمان الګ سره نکاح نه کېږي او دا د اهل سنت والجماعت نه الګ تلګ یو فرقه ده الحمدلله د مولانا مودودی رحم الله فکري پرزندان لا ژوندي دي مړه نه دي په دې لاسو کې بنګړي نه دي د دې جوابونه الحمدلله د جماعت اسلامي علماو د هغې خلکو ورکړي د ټیم په ټیم باندې خو دا یو مشکل جوړ شو ځکه عام خلکو ته خو ډېر مسله وه اوس هم ډېر خلک موږ ته اوس هم ډېر خلک وایي چاره د جماعت امیر راشي او یو عالم تقریر وکړي او خلک متاثر شي بس په دې کې مولي صاحب پټکیوالی دی او راشي او بیان وکړي چې دا خو ګمراه دی او یا ټول خلک زموږ نه بل طرف ته لاړ شي نو اکثر پسې موږ بیا زموږ ته بیا تقریر کوو دا مشکل دغه زمانې نه جوړو ځای په ځای باندې خلکو کتابونه ولیکل یو ولیکو بل ولیکو بل ولیکو بلکې زه به درته دا ووایم چې دا فتاوی به تقریبا د 100 نه زیاتو کتابونو دا فتوی ولیکلې مولانا مودودی رحمه الله ته چا وویل چې ته دې خبرو جواب ولې نه کوې ته خو ښه صاحب قلم سړی تا د څه مشکل نشته دی په عربۍ ژبه پوهېږې په انګریزۍ باندې پوهېږې په اردو باندې پوهېږې په قرآن حدیث باندې پوهېږې حتی تا خو تورات او انجیل دا کتابونه هم تا کتلی دي بایبل تلمود هم تا کتلی دی ته جواب ولې نه کوې وی مولانا مودودی رحم الله ورته ویل چې زما بس عدالت په قیامت کې شته دا خلک ما د الله عدالت ته پرېښی دی او دا چې کله د قیامت ورشي او د محشر میدان ته کله راجمع شو زه به دا ټول کتابونه ویسمم الله تعالی الله ته چې الله تعالی دا ما لیکلي او د دې کتابونو په نتیجه کې د هندوستان د پاکستان علماو په ما باندې فتوی لګولې وي دا راوغواړه او زما د دې په منځ کې فیصله وکړه نو انشاءالله احکم الحاکمین الله دی او دا فیصلې بل الله تعالی کوي زبر ته قبل مزه خبر وکما د مولانا مودودی رحمه الله کتاب دی تجدید و احیاء دین په نوم باندې تجدید و احیاء دین یو بهترین کتاب دی او دا کتاب ګوره کتل غواړي تجدید و احیاء دین چې په دې کې د دین احیا به څنګه کېږي د دین تجدید به څنګه کېږي دا کتاب چې کله مولانا ولیکو نو د مختلفو طبقو نه په مولانا باندې اعتراضونه راغلل او فتوی راغللې نو چا ورته ویل چې ستا په کتاب په تجدید و احیاء دین باندې خو هم فتوی راغللې وی مولانا وخندل ویل چې دا کتاب خو ما خپل نه دی لیکلی دا خو ما د شاه ولی الله رحمه الله چې کوم کتاب د تفهیمات دا غیر مې په اردو کې یو قسم ترجمه مفهوم را جمع کړی دا خبر د شاه ولی الله رحمه الله دی ویل زه به داسې وکړم د قیامت په ورځ به شاه ولی الله سره میلاو شم چې ستا خط په غلطه پته باندې ما ته راغلی و تا ته چا خط لیکلی و کنځلې لیکلی وې فتوی لګولې وې خو په غلط اډرس باندې هغه راغلی اچري منصورې ته دا فتو په تا باندې لګول پکارو خو فتو په ما باندې ولګېدله یعنی دومره د عقل نه خلاص خلک پکې راجمع شول چې دا فتوی په اصل کې بیا په شاه ولی الله رحمه الله وې خو دا هم په مولانا مودودی رحمت الله علیه باندې ولګېدلې نو الحمدلله زمون خو د جماعت په فکر باندې داسې ذره بر شک نشته الحمدلله 100% په دې باندې مطمئن یو او د الله په کور کې ناس یو په اودس کې ناس یو په منبر رسول د پاسه ناس یو کم فکر چې مولانا مودودی رحمه الله جوړ کړی دی دا د قرآن سنت نه جوړ دی په دې موږ مطمئن یو عام خلک کله کله عام طور باندې کله کله خلکو ته دا مشکل لازي نو ما زه به ځان سره هغه کاغذ راوړم خو بدقسمتۍ نه لږ په تادۍ باندې وم او زه مازدیګر بیټۍ مې وده شوی وم چې راپاڅېدم ناوخته م روانې وو نو کاغذ رانه پاتې شو ما تاسو ته ښودلی مې او زه انشاءالله زما ته سره واده شو د امجد مولي صاحب ته ویزا واله کړم ندای دارالعلوم وقف دیوبند دا تاسو ښه دا اصطلاح یاده کوي ندای دارالعلوم وقف دیوبند دا د علمای دیوبند کوم چې په هندوستان کې مدرسه ده او د دیوبند تحریک ته کوم ځای نه شروع شوی دی دا د هغوی ماهنامه ده مجله رساله چې ورته ویل کېږي څنګه زموږ ترجمان القرآن دی د هغوی ندای دارالعلوم دیوبند ده دا اوسنۍ میاشت دا کومه میاشت ده نومبر میاشت ماه نومبر او 2024
1446 هجری جماد الاولی میاش دا جماد الاولی میاش دا نومبر میاش دا د هجری په حساب 1446 دی او د انګریزي په حساب 2024 دی. په دې کې چې کم د هغوی رساله راغلی ده په هغې کې دریم نمبر مضمون دریم نمبر یاد ساتي دریم نمبر مضمون په هغې مضمون کې پروفیسر صاحب یو مضمون لیکلی دی او په هغه مضمون کې هغه یو خبره لیکله لسان قوم د هغې موضوع د دې کوم چې مضمون دی د هغې موضوع ده لسان قوم دینی مدارس او لسان قوم د دې لسان قوم د دې په دې مضمون کې هغه یو خبره لیکله ډېره عجیبه خبره دا ده وی دې نظام او د هندوستان خاورې په هندوستان کې یو څو عبقري شخصیات پیدا کړي عظیم خلک وی په هغې کې د ټول نه عبقري شخصیت مولانا سید ابوالعلا مودود رحمت الله علیه دی 83 سال چې کومې فتوې لګېدلې وې د مولانا په فکر باندې دا تخریب اسلام کوي خلکو ته غلط قرآن وایي خلکو ته غلطه حدیث وایي او په دې پسې شاته مونځ نه کېږي نن د هغې دارالعلوم نه چې د کوم دارالعلوم فتوې لګېدلې وې نن هغوی په دې خبره باندې پوه شول چې زموږ دا فتوې غلطې وې دا د خپلو فتوو یو قسم مراجعه د رجوع ده او دا خبره هغوی برملا وکړله او ما درته حواله درکړله چې وایي په هندوستان کې عبقري شخصیت دا مولانا مودود رحمت الله علیه دی او ویل هغه چې کم جماعت جوړ کړی جماعت اسلامي وایي په حقیقي معنو کې د اقامت دین تحریک دی حقیقي معنو کې د اقامت دین تحریک دی دا خبر دغه مضمون نه رالاله دا د علوم دیوبند د هغوی د ترجمان رسالې مضمون ما ستاسو مخکې کېښودو او بیا دا په 36 نمبر صفحه باندې ده 36 نمبر صفحه ورپسې په دې 37 نمبر صفحه باندې بیا په یو بل عبارت کې لیکلی دي چې مولانا مودودی کی فراست مومنانه فراست تھی مومنانه فراست حدیث کې راځي کنو اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن یو فراست یو فهم مسلمان په دین باندې پوهیږي وای په ټولو کې مؤمنانه فراست دا د مولانا مودود رحمت الله علیه اگر چې د دارالعلوم دیوبند او یا د دغه پروفیسر صاحب تایید او یا مخالفت موږ ته څه نه پیدا راکوي نه نقصان راکوي موږ په دې تحریک باندې الحمدلله د مخکې نه پېښه قانع او موږ پېښه مطمئن و یو اطمینان زموږ دی عام خلکو ته په دې وجه میلاو شو چې عامو خلکو ته به دا مشکل و چې هلته مولیان فتوې لګوي په موږ باندې نو دغه کتاب دغه رساله بلکې امیر صاحب ته زما درخواست بدای چې دا تاسو د زرګونو په تعداد کې دغه مضمون تاسو چاپ کړئ او دا د خپلو کارکنانو هم ورکړئ او کم خلک چې مخالفت کوي هغوی ته هم ورسوئ بېګا د مولانا صاحب نه چا تپوس کړی دی چاره د دې په باره کې څه وی چې تا خو موږ تر اوسه پورې چې دا ګمراه دي او دا خو کافر دي او دا خو زوال مضل دي د دې باره کې ته څه وی و چې زه به تحقیق کوم زه هېڅ خبره نشم کولی تحقیق به کومه یعنی دا هغه حق پرستی ده او دا هغه فرقه پرستی ده چې موږ خلک د دې فرقه پرستۍ نه د دې مستک پرستۍ نه راوباسو او موږ د حق پرستۍ دعوت ورکوو بنیادي خبره هم دقه ده دا اقامت دین دی دویم نمبر خبر عزتمندو هغه دا ده دویم نمبر چې مولانا مودود رحم الله په فکر کې او د جماعت په فکر کې خبره د وحدت امت ته وحدت امت چې موږ دا ټول امت دا موږ راجمع کول غواړو دا موږ تقسیمو نه په دې وجه باندې مفتی امتیاز صاحب چې کله جماعت اسلامي ته نوی نوی راغی نو په دیر کې وړومبی اول زما میلمه شوی وړومبی شپې زما سره وه اوس هم ګپ شپ ورسره شته دی هغه چې کله راغی نو خبرې اترې کولې ما ته ویل چله زه په یو خبر نه پوهېږم ګپ یې لګو را سره په ګپ ګپ کې دا خبره کوله چې زه په دې خبره پوه نه شم چې دا جماعت اسلامي والا احناف دي که دا اهل حدیث دي که دا شوافي دي که دا مالکي دي که دا حنابله دي دا کوم مسلک دی دی د یو مشر خبرې وکړله چې موږ په یو ځای کوو نو هغه په جرابو باندې مسه وکړله ما ورته چې ته خو څنګه جماعت اسلامي کې دا خو مسه په جرابو وکړله ویل په دې خبره باندې ما لږ پوه کړه ما ورته ویل ته دستوري جماعت اسلامي وګوره دستوري جماعت اسلامي په دستوري جماعت اسلامي کې مولانا مودود رحم الله دا خبره کړله چې جماعت اسلامي تحریک ته اسلامي دا یو فقهي مذهب نه دی دا یو مسلک نه دی دا یو فرقه نه ده چې دا به یا د احناف وي یا به د شوافي وي یا به د اهل حدیث وي یا به د ظواهره وي بلکې دا اسلامي تحریک دی او په دې کې هر سړی دننه راتلی شي که دا حنفي دی که دا مالکي دی که دا شافعي دی که دا حنبلي دی که دا اهل حدیث دی یعنی د ژوند د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلک دا د جماعت اسلامي منبر او د هغې رکن جوړېدی شي دا اسلامي تحریک دی دا دعوت دا د قرآن دعوت دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا د حدیث دعوت دی چې المسلم اخو المسلم او دارنګې ټول مسلمانان کل جسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى دا ټول امت یو دی او اقبال هم دغه دعوت ورکړی و چې منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتی ہے جو مسلمان بھی ایک دغه دعوت اقبال هم دغه د قرآن دعوت دی دغه د حدیث دعوت دی او دغه د جماعت اسلامي دعوت دی چې موږ ټول امت دا موږ په وحدت کې راولو منګه یو سړی په جماعت اسلامي کې دی او دا اهل حدیث ته موږ په دې پابندي نه لګو یو سړی په جماعت اسلامي کې هم دی او دا حنفي دی موږ په دې باندې پابندي نه لګو یو سړی په جماعت اسلامي کې دی او دا رفع الیدین کوي او بل یې نه کوي
مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ منگا دا مولانا عرفان سے ناس پر درس کے شاید پدی اجتماع کی دیم ناسو 2003 کے مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ جمعیت طلبہ عربیہ داغی اجتماع وا او پاغه کې مولانا مدرو بیمار په کرسی په ویلچیر کې راوستو ډېر په تکلیف باندې ماقام د مازن ورستو دغه یو پروګرامو اعتدال اختلافی مسائل میں اعتدال کی اراده دغه موضوع نو هغه د جماعت اسلامی په دې تحریک باندې خبر وکړه وېزه چې کله نوې جماعت اسلامی تر عالمه نوې رکن شوما ورنومبه اجتماع په کراچۍ کې وا لومبه اجتماع کل پاکستان اجتماع کراچۍ کې وا مولانا مودودی حیاتو ولمن چې کله لاړو کراچۍ ته اجتماع لا نو بدی اجتماع کې ویل پړومبي ځل باندې ماده جمعات ولیدو چې کله امام الله اکبر وایو او کله امام دامن شروع کو نو سخل کو فاتحه ویل په امام پسې چانه ویلا دا پړومبي ځل ما په جمعات کې وکړه چې څوک فاتحه په امام پسې وای اهل حدیث وای او څوک نه وای احناف نه وای دا غین ورستو سخل کو امین په تیز وایو او سخل کو امین په قلار باندې وایو دریم نمبر دا چې سخل کو رپلدین وکړل او چار رپلدین ونه کړل سخلک تنگ ولاړو او سخلک هغه پراخه ولاړو یعنی عجیب چا لاسونه پنامه د پاسه خودلی دي چا د نامه لاندې خودلی دي چا د سینې د پاسه خودلی دي چا لاندې خودلی دي وای ما چې کله دا منظر ولیدو ویل ما ویل چې حقيقي مانو کې د اسلامي تحریک زکه ده چې کم منص په بخاری مسلم ترمذی ابو داود او نسائی ابن ماجه په دې کتابونو کې د رسول الله د صحابو کوم منظور نقل شوی دي دغه شان منظور او چا په چا اعتراض نکو څوک یو شان موږ کوي څوک بل شان موږ کوي څوک بل شان موږ کوي وای زمانورم تسلی راغله چې دا حقيقي مانو کې دا تحریک اسلامي دی موږ دغه دعوت خلکو لور عزت مندو اقامت دین موږ دې ته وایو اقامت دین ګور الیکشن ته نه وایي اقامت دین بلدیاتی الیکشن او قومي الیکشن ته نه وایي اقامت دین موږ دې ته وایو چې موږ وایو چې دا کم فرعي او فروعي مسائل دي چې دا موږ اګنور کولای شو په اصولي مسلو باندې موږ متفق کېدو البته شیعو سره گزاره نه کیږي شیعان زموږ اصولي اختلاف دی شیعانو سره زموږ اصولي اختلاف دی زموږ دا غوی عقیده امامت ته زموږ د امامت عقیده نشته غوی خپل امامان معصوم ګڼي موږ د پیغمبر نه بغیر بل اوس معصوم نه ګڼو من خلافت منو ابو بکر اول انسان دی د رسول الله نه پس غوره دی بیا عمر دی بیا عثمان دی بیا علی دی دا کوم ترتیب د اهل سنت دا زمونږه منهج دی شیعان وایي چې حضرت علی خلیفہ بلا فصل دی او دا حضرت ابو بکر عمر الیاذ بالله غاصبین دي مونږ وایو چې دا خبر غلطه ده مونږ دا غوسه هیڅ قسم اتفاق نه کوو دا مسله غلطه ده او په خپل مېس کې دا کم فرعي اختلافات دي مولانا مودودی رحمه الله تفهیمات کم چې اول جلد دی باغې کې مسلک اعتدال په نوم بهترین دلیل یو مضمون لیکلی دی خاص کر علماء د پاره د کتو قابل دی مسلک اعتدال باندې هغه بحث کړی دی د حدیث او دارنګ د قران او د اجماع او د قیاس بهترین دلایل راغستې دي چې موږ د دې مسلک اعتدال قایل یو موږ غواړو وحدت امت او وحدت امت په سبا نه جوړیږي په مسلک اعتدال باندې او دا درې خبرې بنیادی تر باندې دي اقامت دین دی وحدت امت دی او وحدت امت جوړیږي په سبا نه په مسلک اعتدال باندې زه 2015 کې 2017 کې زتلې ما 17 غالبا یا 16 او 17 جنگ ته تلې ما فیصل آباد جنگ دلته مدرسه کې ما د امفل تھیسس لیکل دلته موقع نه ملایو د زمای ملګرو دغه سلاړه ما تاسو یقین وکړئ په جنگ کې په فیصل آباد کې په ټوبټکسنګ کې د درې زګونه ما کتلیو په دې کې باقاعده په جمعهتون باندې لیکلی وو چې دا جمعه د پلانې فرقې ده او پلانې فرقې والا په دې جمعه کې ورې مونږ نشي کولای تاسو یقین وکړئ دا په ځای کې مالي دلی په خپل سترګو باندې باقاعده پابندیان لګېدلې دي شکر وباسئ چې الله جماعت اسلامي په دې وطن کې په دې علاقه کې الله تعالی رحم دی او دلته شته چې د خلکو له دا ذهن جوړ کړی دی چې دا طریقه هم ټیک دی دا طریقه هم ټیک دی دا طریقه هم ټیک دی دا طریقه هم ټیک ده ما یو وخت کې زه په دې حاجی آباد کې د اختر مونځ کوم ډېر لوی ګڼی پاغې کې نو دا خبره خو زکول کر کوم نو ما پاغه حاجی آباد په جامع مسجد کې په عیدګاه کې خبره کړې وه چې په دې فرعي مسلو باندې جګړې مه کوئ په دې امین باندې او په دې فاتحه باندې دا جګړې ځکه مه کوئ دا څومره منځونه چې په دې معاشره کې خلک کوي دا ټول ټیک دي ما داسې په اسانه لهجه کې خبره کړې وه چې تاسو د مور او پلار نه دا کمون زیات کړی دی که نه څوک د حنافو په طریقه باندې کوي څوک د اهل حدیثو په طریقه باندې کوي دا ټیک دي هغه خبرې له خلکو داسې رنګ ورکو او زما خلاف چې کوم محاذ ګرم شوی و د هغې نه به تاسو خبر شوي وي چې دا خبره و چې دا خلکو ته وایي چې دا دین هغه دی چې د مور او پلار نه یاد کړی موږ خلکو ته وایو چې قرآن حدیث یاد کړي دي خلکو د مور او پلار طریقه راټینګه کړي دا مسله مې نه بیان کړی زما د خبرې غرض هم دا دی چې دا کومې طریقې په دې زمانه کې د مونځ د کولو دي د عباداتو دي دا ټولې طریقې الحمدلله دا په حدیثو کې راغلي دا د جماعت اسلامي هغه فکر دی د کوم فکر دپاره چې مولانا مودودی رحمت الله علیه محنت کړو هغه په پنسیګاټ ته ختلی هغه د کارکنانو د ارکانو تربیت وکړو او په یو لوی تعداد کې هغه د اقامت دین دپاره یو لښکر تیار کو بدقسمتۍ نه مولانا نه چا غالبا دا 1963 دی 1963 کوم چې د هغه په جلسه باندې ډزې شوې وې 63 دی بالکل بلکې هغه موضوع
هغه تقریر د حکمت په موضوع باندې تقریر کو، حکمت په موضوع باندې. او په دې دوران کې په سټیج باندې ډزې وشولې. یو ناشنا خبره دا وه چې کله د جماعت اجتماع وه لوډ سپیکر باندې پابندي ولګېدله چې لوډ سپیکر به نه وي، بجلي ته کټ کړله. چې کله بجلي کټ کړله نو مولانا ولاړو په سټیج باندې او ځای په ځای باندې خلک ودرولې وو. وایي زه چې کومه خبره کوم نو دا به تم کې، بیا دا اواز په هغه ځای کې وردا کېږي دا به هم کوي. به یک وخت مولانا ولاړ تقریر کوي او د هغه تقریر د زرګونو خلک اوري، څنګه چې په جنازه کې امام الله اکبر وایي نور خلک هم وایي. نو کله چې هغوی پوه شول چې دې سړي باندې خوړو زموږ زهر اثر نه کوي نو ډزې په سټیج باندې وکړلې، ډزې وکړلې ډزې. او چې ډزې کله وکړلې نو چا ورته مولانا ویل کېنه بیٹھ جائیے. وایي هغه ورته ویل چې اگر میں بیٹھ گیا تو کڑا کون رہے گا، که زه نن کېناستلم نو ودرېږي په دې میدان کې به څوک. هغه تاریخي جمله یې ویله او په سټیج باندې ولاړ ډزې پې کېږي، مولانا نه راکوزېږي او تقریر یې چې وکړو نو عجیب خبره دا وکړه. په هغه وخت کې مثال ورکو د حکمت ویل، د حکمت مثال وایي د اوبو نه چل یاد کوي. حکمت ویل اوبو نه تاسو حکمت یاد کوي. وایي دا اوبه نه دي، دا چې کله رواني په لار باندې خپل سفر کوي نو په دې کې مخامخ یو چټان راشي، یو غټ غر راشي، دا اوبه اوسه په جګړه باندې شي، دا راځي او دا په دې غر باندې ورخېږي، په دې چټان باندې ورخېږي، نو لار نه ورکوي، داسې دې تاو شي داسې دې تاو شي، څلور طرف نه دا غر راګیر کړي، دا اوسه مقابله کوي. نو کله کله دا اوبه ډېرې شي او په دې غر کې ځان له لارو باسي او دا ډېر مشلې او دا اوبه ځي. وایي ځان دغه شانې وایي تحریکیان جوړ کوي چې کله رکاوټ راځي نو رکاوټ تاسو غیر چاپېره تاو شو رکاوټ ختم کوي. او کله کله داسې رکاوټ ډېر غټ وي چې ډېر غټ وي دا اوبه د دې چټان سره او د دې غر سره مقابله نشي کولی، نو دا اوبه داسې کوي چې ځان له بله لار ګوري او په بل طرف باندې وځي. بیا نو تاسو ګورئ یو غر ته اوبه جمع کېږي چالته رانشي په بل طرف باندې لاړ شي. دا زموږ د چترال، دا زموږ دا سیند د دریا کابل دی که نه، دا خو زموږ خپل دی. په هغه چترال کې راتلو او د چترال غرونو ودرو ویل دی خو پاکستان باندې منه راځي، نو لارې بدل کړو، هغې په افغانستان په اسمان راتاو شو او واپس راغی په هغه نوخار کې او په هغه باسین کې بیرته بیږي. دا د اوبو حکمت دی. مولانا مودود رحم الله چې کله ډزې وشولې ویل د دې حکمت ما تاسو ته خبره کوله چې موږ حکمت وکړو، د حکومت ټول هغه سازش موږ ناکام کو او کومه جلسه چې موږ کول غوښتل هغه جلسه هغه موږ په دې ځای باندې وکړله. په دې وجه باندې عزتمندو دغه بنیادي کار دی د اقامت دین. یو خبر مخکې امیر صاحب وکړله چې ډېر کم خلک اقامت دین پیژني، بلکې دا مې د یو مشر په تقریر کې اورېدلې وه چې چا یو پیر سر ویې کړی و چې تاسو اقامت دین پیژنئ که نه پیژنئ. نو پاکستان کې وایي 2 یا 3% خلکو اقامت دین پیژندو، ملیان یې نه پیژني. عام خلکو د څه ګناه ده؟ ملیانو ته پته نشته چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د راتللو مقصد څه دی. ویل په دې 3% کې هغه خلک هم چې اقامت دین قد اقامت صلات ته وایو، چې دا قد اقامت صلات دا مکبر وایي که نه اقامت ولا دې ته اقامت دین وایي. دا خلاصه کې داسې وطن دی. بل زما یو ویډیو کتله نو په هغه ویډیو کې یو هلک دی هغه ګرځي د خلکو نه په دې بازار کې ګاړۍ والا نه، دکاندار نه، د قصاب نه، سبزۍ والا نه، فروټ والا نه تپوسونه کوي چې ته ختم نبوت پیژنې؟ ختم نبوت. نو یو کس لراشي دکاندار دی ته ختم نبوت پیژنې؟ وایي او پیژنې. وایي څه ته وایي؟ وایي جومات کې چې خلک راغونډ شو ختم وکړي دې ته ختم نبوت وایي. دا صورتحال دی. نو موږ په دې معاشره کې اوسېږو. په دې وجه باندې عزتمندو اقامت دین د دې مقصد سره د هغې مقصد هغه دی کوم چې مولانا مودودي رحمه الله بیان کړی چې د ژوند یو شعبه هم داسې نشته دی چې دا د اسلام نه باري. په قبر کې چې د کم سوال تپوس ته کېږي چې ما دینو کا کم دین استا د کم قانون لاندې ژوند تا تېر کړی نو هغه د ماشوم چې کله پیدا شي ماشوم موږ اقامت دین دې ته وایو. د اقامت دین تصور زده کول غواړي. د مولانا مودودي رحمه الله اقامت دین دا دی کله چې ماشوم پیدا شي ماشوم چې کله پیدا شي نو د هغه په غوږ کې اذان ویلی شي. د دې اذان نه دین شروع شي او بیا داسې وخت راشي چې اذان وشي مونځ پاتې نو دا بیا په تختې پر په تخته باندې لاش پروتي او دا امام ورته ولاړي 4 تکبیرې کوي او قبر ته یې کوز کي. د هغې الله اکبر نه د دې الله اکبر خو دا ټول ژوند په دین کې دننه شامل دی. دې ته موږ اقامت دین وایو. په دې کې مونځ هم دی، په دې کې زکات هم دی، په دې کې روژه هم ده، په دې کې حج هم دی، په دې کې زموږ ګاوڼ هم دی، په دې کې زموږ انفرادي ژوند هم دی، په دې کې زموږ اجتماعي ژوند هم دی، په دې کې زموږ سیاست هم دی، په دې کې زموږ عدالت هم دی، په دې کې زموږ پارلیمنت هم دی، په دې کې زموږ خدمت هم دی. دې ټولو ته موږ اقامت دین وایو. په دې وجه باندې عزتمندو که موږ اجتماع کوو، که موږ مظاهره کوو، که موږ یو تحریک چلو، موږ دې ته اقامت دین وایو چې دا دین د ژوند په هره شعبه کې راشي، که دا معاملات دي او که دا عبادات دي او که دا حکومت دی او که دا عدالت دی، چې په هر میدان کې قرآن فیصلې وکړي. دا مقصد قرآن کریم کې 3 ځل راغلی دی. دا د عربی ژبې یو طرز دی، منهج دی چې کله یو خبره ډېره زیاته ضروري نو خلک 3 ځل کوي. نو قرآن کریم هم دا خبره 3 ځل کړې ده. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا خبره قرآن 3 ځل کړله. الله غزاد دی چې خپل پیغمبر د قرآن او د سنت سره لېږلی دی. د څه دپاره؟
ليظهره على الدين كله چې دا قرآن او حدیث په ټولو ادیانو باندې غالب کی. او یو ذکر راځي وکفا بالله شهیدا، بل ذکر راځي ولو کرہ الکافرون او بل ذکر راځي ولو کرہ المشرکون. دغه یو خبره ده چې الله درې ځل کړی ده. لہذا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت مقصد د الله پیغمبر د کوم مقصد د پاره راغلی و، د الله پیغمبر راغلی و د دې مقصد د پاره چې په دې ځمکه کې دین قایم کی. په دې وجبانه په خبر راغونډوما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح کې خو قسمه قسم خلق اشعار ویلي دي. په دې زمانه کې موږ په اردو پښتو کې مناتونه وایو، صحابه کرامو ویلو، حضرت عائشه ویلي دي، حسان بن ثابت ویلي دي، ډیرو خلکو دا اشعار ویلي دي. بلکې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه د انور سره کړي وایو ځکه لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء. چا د سپوږمۍ سره جابر بن سمره د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ تشبیه د سپوږمۍ سره کړي وا، بلکې بیا ویل چې زما د تشبیه غلطه ځکه ده چې د رسول الله مخ د سپوږمۍ نه مخایسته ده. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح کې چا یو شعر په فارسی کې ویل دی، وی حسن یوسف دم عیسی د بیزاداره انچ خوبا همدارن تو تنها داره. یعنی د ټول انبیاء چې کوم صفاتونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا ټول صفاتونه پتا کې د نبی ته موجود دي. په دې وجبانه د نبوت چې کوم لومبي خخته حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خودلې وا. د بخاری حدیث سره حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې انما مثلی ومثل الانبیاء قبل زمان مثال او زمانه مخکې د انبیاء مثال دا د عمارت د چې بهترین عمارت جوړ شوی وي او څوک تماشې لراشي او چې دا خو ډېر بهترین عمارت دی، دا دیوالونه مزیدار دي، منارې مزیدار دي، کړکۍ مزیدار دي، کارپټونه مزیدار دي او چې ډېر ښایسته عمارت دی. دا بچا جوړ کړی په اخر کې داغه په یو خخت باندې نظر ولګي، وی خخت زی په کې کم دی، پاغه کې خخت نه لګېدلې، وای دا وای چې ما احسن هذا وما اجود، څومره ښایسته بهترین دی. ورمان چې دا یو لبینا یو خخت په دې کې د ګلکار لګولې نو دیته بچار چان لګېدلې او ډېر ښایسته به وي. نبی علیہ السلام فرمای انا تلک اللبینا، دغه خخت زیما زه دغه خخت یما چې زه آخر النبیین یما او لا نبی بعد زمانه پس بل پیغمبر بنا راځي. یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم مشن تکمیل کړی دی د دې لومبۍ خخت آدم علیه السلام خودلې ده، دا غي نه پس دا غزوی حضرت شیس علیہ السلام خودلې ده، نوح علیہ السلام خودلې ده، دا غي نه پس شیس علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او په تواتر باندې دا میدان نبی علیہ السلام ته پاتې شو. نبی علیہ السلام راولګېدو د کوم مقصد د پاره چې انبیا راغلیو هغه مقصد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیاب شو او دغه مشل تکمیل وکړو او هغه تکمیل نبی علیہ السلام په دې الفاظو باندې بیان کو چې قرآن کریم کې د آیت راغی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نن می دین مکمل کو، نن می دین غالب کو. کم دین چې آدم علیہ السلام دغه خخت خودلې وا نن سر د ورسېدله او نبی علیہ السلام د دین تکمیل وکړو، اقامت دین وکړو او د اقامت دین دلیل دا دی چې رسول الله کله وفات کېدو نو یو درې نصیحتونه کړي دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه کله کله د زیارت پر ځبانې چغي والي او چغي به والي ویل چې ان الرزیه کل الرزیه، لوی مصیبت ته افسوس غټ مصیبت ته و د زیارت پر پیغمبر علیہ السلام تکلیف زیات شو او به موږ ته یو څو نصیحتونه کړو. پاغه نصیحتونه کې یو نصیحت داو چې اجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم، چې کوم خلک تاسو که د بار نه راشي تحفه ولا ورکوي کومه تحفه به چې ما ورکولې. دویمه خبره دا کړې وا چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب، یهود او نصارا دا به د جزیره العرب نه وباسي تاسو داتې ما ایستلې دي. په دې ځمکه باندې په دې مدینه باندې د یهودو او د نصاراو ګرفتو نبی علیہ السلام چې راغی په دویم کال باندې بنو قینقاع وشړل، په څلورم کال بنو نذیر وزغلول، په پنځم کال بنو قریظه وزغلول او دا غینه پس په ټول جزیره عرب باندې اسلام جنډه نبی علیہ السلام ودرولا. او رسول الله چې کله بیا په حجۃ الوداع کې دی نو ټول خلکو نه تاسو غلې خلکو تاسو نه تاسو کوما چې د کوم مقصد د پاره زراغله مغه مقصد ما پاکي کامیاب شوم که کامیاب نشم، د الله حکمونو د الله پیغام تاسو ته درورسو که درونه رسو. ټول خلکو به یک आवाज ویل چې بلا قد ادیت ونصحت وبلغت، اے پیغمبر او تا تبلیغ مو کو زمون خیر خواهی دی مولټولا او خپل حق دی ادا کړی دی. او نبی علیہ السلام اسمان ته لاس چت کو الله تعالی ته بری خلکو باندې گواشه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم مقصد د پاره چې راغلیو هغه څه شو د دین غلبه وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غالب کو. دغه مشن دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مشن د پاره راغلی دی. بد قسمتین موږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن نه معلوم، د الله پیغمبر د صد پاره راغلی دی. زما د خبرو نه چور او زما د خبرو خلاصم دادا چې د مولانا مودودی رحمه الله کم تصور د اقامت دین دی دا هغه تصور دی کم چې په قران او سنت کې دی
او دا تصور الله پیغمبر له ورکړو چې دین غالب کا او دا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب کو د دنیا نبی لاړو دا ذمہ داری ما ته پرې خودلې ده. او اخر کې زدا خبر کومه چې د رسول الله د مرګ نه 30 سال پس د ابوبکر په زمانہ کې 2 کاله، د عمر په زمانہ کې 10 کاله، د عثمان په زمانہ کې 12 کاله او د حضرت علی رضی الله تعالی عنهم په زمانہ کې 6 کاله د خلافتو. دا 2 او 10 او 12 او 6 د دې نه 13 کاله جوړیږي. په دې 30 سال کې خلافت قائم او دا غې نه پس بیا د عمر بن عبدالعزیز په زمانه کې د خلافت بیا قائم شو او بیا د 1299 والا تر د 1923 پورې بیا په ترکی کې خلافت قائم شو. د 1923 نه را پدې خو په ټولو دنیا کې حالات هم دغه دي چې ماوتا تخکار کیږي. نن دین مغلوب دی، نن اسلام مغلوب دی، نن مسلمان مغلوب دی. نن د غزي صورتحال زما واست مخه درې چې 43000 خلک نن په غزه کې شهیدان شو. ولې شهیدان شو؟ نن محمد بن قاسم نشتا، نن صلاح الدین ایوبی نشتا، نن سلطان محمد فاتح نشتا، نن څوک غزنوی نشتا، څوک تپوس کوونکی نشته چې نن د یهود نه تپوس وکي او د عیسائی نه تپوس وکي. ځکه چې دین نن سیاسي تر باندې مفلوج دی. په دې ژبه کله چې د اسلام سیاسي جنډه نافذ وي، کله چې اسلام سیاسي نظام امپلیمنٹ وي، کله چې اسلام بول بالا وي، الله په هغه وخت کې مسلمان باندې خوشاله ورځ راځي. نن چې مسلمان د تکلیف شکار دی دا غي بنیادی وجم دادا چې سیاسي تر باندې اسلام مغلوب دی. لہذا موږ چې کوم تحریک د جماعت اسلامي تحریک دغه تحریک دی، دا تحریک بیا راوچتول غواړي. دا غي د لپاره وخت ورکولم پکار دي. او زه درخواست کوم غوړې، زه درخواست کوم تاسو ټول ته کم ملګری چې نن حاضرې خپل نوې نسل خپل بچی د تحریک سره وابسته کړي. زما چې تاسو اجتماع راځي چې هر یو کده ځان سره بچی راولي او چې دا بچی موږ راوستل کنه دا بچی کدا د چې 15 کارونه